نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانان اوریدونکو، موږ څومره هم دغه خلک یو مسلمانان دي، د ټول یو ځای اوسیدونکي خلک یو، په یو وطن کې اوسیږو او دغه شان یو قوم کې یو معاشرې کې یو خپل ژوند تیروو. زما عزتمند مسلمانانو، په دنیا کې او دغه شان په اسلام او شریعت کې د امن ډیر لوی اهمیت ذکر شوی دی. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امن دعاګانې غوښتې دي. دغه شان کوم آیات ستاسو مخکې به وړاندې کو، ابراهیم علیه السلام د امن دعاګانې غوښتې دي. هم نن موضوع د امن متعلق دی، د امن اهمیت اور مقام، دغه شان معاشرې کې سکوم ژوند سکوم بدامنی روانه دی، هغه متعلق به خبره کوو. دغه شان د علماو متعلق به لږ شان خبرې کوو. عزیزانو، سکوم ځای کې هم امن وي، بدامنی نه وي. هغه ځای کې هر یو شیز ټیک وي، هم تعلیم هم برابر وي، روزګار هم ټیک وي، خلک هم په سکون باندې وي. دغه شان ټول څومره هم ژوند سره ریلیټډ اشیا دي، هغه ښې طریقې سره په سکون سره روان وي. زمونږ عزت، زمونږ مال، زمونږ جان دغه ټول محفوظ وي. د امن متعلق تاسو هغو خلکو نه تپوسونه وکئ چې په کومې سیمې کې په کوم ځای کې بدامنۍ وي، په کوم ځای کې امن نه وي، بدامنۍ شکار شوي وي. هغو خلکو نه د امن تاسو اهمیت معلوم کړئ چې د امن څومره زیات اهمیت دی. بیا به تاته ولګي چې د امن څومره زیات هغه اهمیت لري. ډېر داسې خلک دي هغه د بدامنۍ شکار شوي دي، هغه یتیمان شوي دي، هغه والدین شهیدان شوي دي، هغوی ښځې دغه کونډې شوي دي، د بدامنۍ شکار شوي دي. نو عزیزانو مسلمانانو، موږ څه کله هم دغه دعاګانې ځان ته غواړو. یوه دعا به دا هم موږ بار بار کوو: یا الله، زمونږ قوم، زمونږ معاشره، زمونږ سیمه دا په امن باندې بداله کړي، بدامنۍ ورنه ختم کړي. ځکه چې په کوم ځای کې هم بدامنۍ وي، په کوم ځای کې هم په کوم علاقې کې هم بدامنۍ وي، هغه کې یو شی هم په سکون باندې نه وي. هم تعلیم ته ولا دغه څه شو متاثره شو، که مدرسې دي او که سکولونه دي، دغه تعلیم دغه څه شو متاثره شو. که روزګار ته ولوي، هغه روزګار متاثره کیږي. دستا جان محفوظ نوي، دستا عزت محفوظ نوي،
د ستا مال محفوظ نه وي. نو دې د وجې نه امن ډېر زیات اهمیت راغلی دی. امن دغه ډېر لوی مقام دی. چا ته هم الله امن ورکړی دی، هغوی په سکون سره ژوند تېروي، د هغوی په خوشحالۍ سره ژوند تېروي، د هغوی ښې طریقې سره ژوند تېروي، د هغوی عزت محفوظ وي، د هغوی مال محفوظ وي، د هغوی جان محفوظ وي. عزتمند مسلمانانو، دغه زمونږ کوم ملک دی، په دې ملک کې خاص کر پښتونخوا کومه دی، دغه ډېر مودې نه دغه بدامنۍ شکار شوي ده. بدامنۍ دور کې امن ورکې نشته. دا علما کومې دي، دغه بار بار وعظ و نصیحتونو کې، دغه شان په احتجاجونو کې د امن کوم اهمیت دی هغه تاسو ته بار بار بیانوي. رضو د اول امن تعریف کوو. امن څه ته وایي؟ زمونږ کوم دین دی دغه اسلام دی. نو د امن تعریف کوو په اسلام کې امن تعریف څه دی؟ امن علماو تعریف داسې کولی دی، داسې کړی دی یو ځای کې د مسلمانانو عزت محفوظ وي او دغه شان مال محفوظ وي، دغه شان جان محفوظ وي، بس دې ته امن ویلی شي. که چیرې ستا عزت او ستا مال او ستا جان د نورو خلقو نه په سیمه کې محفوظ دی، هم د رڼا په ورځ باندې هم په شپې کې 24 غنټې د ستا عزت او ستا مال ستا جان محفوظ وي، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته امن ویلی شي. دا خو د زمونږ علماو تعریف دی. هر چې د یورپ کوم خلق دي، یورپ کې کوم خلق پاتې کېږي، د هغوی امن تعریف داسې کوي. د هغوی فرمایي د هغوی دا خبره کوي امن دې ته ویلی شي په معاشرې کې زنا که څوک کوي هغه ته څوک څه نه وایي، کل عام ګناه کوي هغه ته به څوک څه نه وایي، په معاشرې کې که څوک شراب څکي هغه ته به څوک نه وایي، څوک څه نه وایي. بس داسې قسم هم حالات راشي دغه به څه شي دغه امن. لکه څرنګه په یورپ کې دغه حالات کوم دي، که څوک زنا کوي څوک ورته څه نه وایي، که شراب څکي څوک ورته څه نه وایي، که کل عام ګناه کوي څوک ورته څه نه وایي. هغوی فرمایي داسې قسم حالات کله راشي نو بیا دغه څه شي دغه امن دی. ظاهره خبره دی مونږ یو معاشرې کې پاتې کېږو، مونږ کې اسلام دی، مونږ کې ایمان دی، مونږ په ایمان باندې مین خلک یو، مونږ به هغه تعریف ته به نسو کوم د علماو کوم تعریف کړی دی هغه تعریف ته مونږ ځو. عزتمند مسلمانانو، نو هغه خلکو کوم تعریف دی هغه به مونږ څه شی کوو؟ هغه به مونږ ساکت کوو. لکه اسلام مونږ ته دغه حکم نه کوي ته کل عام شراب وڅکه، ته کل عام زنا وکړه، ته کل عام ګناه وکړه. او مونږ په داسې معاشرې کې پاتې کېږو دومره هم حد نه زیات تجاوز مونږه نشي کولی یو کاس کل عام شراب وڅکي او مونږ ورته څه نه وایو. چا کې دغه جرأت نشته کل عام شراب وڅکي، چا کې په دې معاشرې کې چا جرأت پیدا کېږي نه کل عام زنا وکړي، او کوم خلک بیا وګوري هغه ورته بیا څه نه وایي. خامخا به ورته سزا هم ورکوي، او دغه شان د کومه ګناه شوي ده هغه ګناه به هم دغه څه کوي دا به ختموي. بیا زمونږ ته دین دغه اجازه مونږ ته نه راکوي. دین صرف دغه مونږ ته فرمایي ستا عزت محفوظ وي، ستا جان محفوظ وي، ستا مال محفوظ وي، دغه څه دغه امان. زما عزتمند مسلمانانو، نن په معاشرې کې، نن په دغه قوم کې، نن په دغه صوبې کې بدامنۍ شکار شوي ده. کوم ځای کې هم تاسو ګورئ هر طرف نه حالات رو په رو بګاړ کېږي، خراب کېږي، خو بدامنۍ دغه څه شی کېږي دغه راځي. زمونږ د علماو نه څومره هم کېدلی شي نو مونږ به د امن متعلق بار بار خبره کوو، د امن دعاګانې به غواړو، او د امن متعلق څومره هم زمونږ د مشرانو نه
کردار ادا کیږي هغه به ښې طریقې سره ادا کوي لکه څرنګه تاسو ولیدو څه بېګاه هغه کردار یې ادا کړو. زما عزتمندو مسلمانانو زمونږ باندې خدا هم یو اعتراض کیږي. څه مولانا صاحب په منبر باندې د امن خبره نه کوي، د امن متعلق خبره نه کوي، هغوی ته هم دغه واضح پیغام ورکول پکار دی. څه علما په امن باندې خبره کوي، علما په بدامنۍ باندې خبره کوي، علما په ظلم خلاف خبره کړې ده خو تا اورېدلې نه ده. ته جماعت ته نه راځې، ته د علماو خبره نه واورې، نو دې د وجې نه ته اعتراض کوي. علماو په هر محاذ کې د امن متعلق خبره کړې ده، د بدامنۍ متعلق خبره کړې ده، دغه شان د ظلم خلاف بار بار کړی دی. زما عزتمندو مسلمانانو دغه هغه خلک اعتراض کوي چې څه دین نه زیات لرې کوم خلک دي، څوک څه په دین باندې مین خلک دي، چا چې د امن متعلق د علماو د خولو نه خبره اورېدلې ده هغه به هېڅکله هم دا خبره ونه کړي. څو علماو په منبر باندې منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د امن متعلق خبره نه کوي، د بدامنۍ متعلق خبره نه کوي او د ظلم متعلق خبره نه کوي. زما عزتمندو مسلمانانو امن ډیر زیات فواید هم ډیر زیات دي. امن یوه فایده دغه دی څه ستا جان سکون دی، ستا مال سکون دی، د ستا عزت سکون دی، دغه چې دغه محفوظ دی. او امن ټوله نه لویه فایده دغه دی څه ستا بچي سکون دی دا هم محفوظ دي. که تا بچي په سکولونو کې سبقونه وایي هغه به محفوظ وي، که ستا بچي په مدرسو کې سبقونه وایي هغه به څه شوي دغه به محفوظ وي. ستا عصري تعلیم سکون دی هغه به محفوظ وي، او دغه شان ستا دیني سکون تعلیم دی هغه به محفوظ وي. او که چیرې څه کوم ځای کې هم بدامنۍ وي، کوم ځای کې هم څه امن نه وي، کوم ځای کې هم د بدامنۍ شکار شوي وي، هغه ځای کې د ستا تعلیم محفوظ نه دی، د ستا بچي محفوظ نه دي. ته د خپل بچي ته سکول ته نشي بوتللی، ته د خپل بچي هغه معاشرې ته، هغه قوم ته، هغه ځای ته څه کوم ځای کې بدامنۍ ده هغه ته مدرسې ته نشي بوتللی. ولې نشي بوتللی؟ دې د وجې نه نشي بوتللی څه بدامنۍ ده. داسې نه څه دغه بچی څه کوم دی دغه بدامنۍ شکار وګرځېږي، د څه کوم سکول څه کوم خلاص دی دغه د بدامنۍ شکار وګرځېږي. زما عزتمندو مسلمانانو امن څومره لوی مقام شو، امن څومره لوی اهمیت شو. که دغه بچی زموږ په سکولونو کې ورلیږو، که دغه مدرسې څه نن خلاصې دي دا د امن برکات دي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي لکه کومه یا څو ورځې نه په زرګري، په توره وړۍ، په شنې وړۍ کې او درړۍ کې او دغه شان نورې علاقو کې څه کومه بدامنۍ شکار شوي ده هغه تپوس به تاسو ته په خپله باندې هم معلوم شوي. سکولونه بند شو، دغه شان مدرسې بندې شوې، مدرسې متاثره شوې، ماشومان ویریږي او د والدین څه کوم دي هغه ماشومان بار نه پرېږدوي دپاره د دې څه دغه بدامنۍ شکار نشي. ټولو نه اوله فایده عظیمه فایده دغه دی چې زموږ د سکولونه څه کوم دي، زموږ مدرسې څه کوم دي دغه چې دغه محفوظ دي، امن د وجې نه محفوظ دي. نن که تاسو په هنګو کې دغه شان په کچاپخه کې په نورو ځایونو کې څه کوم ځای کې هم سکولونه دي، په مدرسې دي، هغه اوپن دي، هغه خلاصې دي. هغه ولې خلاصې دي؟ دغه دې د وجې نه خلاصې دي چې په امن کې دي. دویمه فایده دغه دی زما عزتمندو مسلمانانو څومره هم زموږ کاروبار دی، زموږ معاشي حالات دي دغه به هم بیا ټیک وي. بیا که څوک هم په دې سیمې کې انویسټمنټ کوي، خپل کاروبار خلاصوي،
نو که کله څه هم ورته پاته ولګېدي په دې سیمې کې امن ده، هغه به خامخا راځي، هغه به خپل کاروبار په دې ځای کې شروع کوي، هغه به دوکانونه خلاصوي، هغه به خپل کاروبار دا به شروع کوي. الې دا څه کله هم امن وي، کله هم څه کله امن نه وي، بیا څوک جرأت نشي کولی چې په دې ځای کې کاروبار شروع کړي. هغه پوهېږي چې په دې ځای کې بدامنۍ ده، دا د بدامنۍ شکار شوي ده، هغه به هېڅکله هم دې ځای کې انویسټمنټ او خپل کاروبار به بیا شروع نه کړي. زما عزتمندو مسلمانانو، موږ به همدغه دعا کوو الله د زموږ د قوم، زموږ معاشره، زموږ سیمه دا په امن باندې بدله کړي. د څه کومه بدامنۍ راغلې ده دا په امن باندې بدله کړي. الحمدلله ثم الحمدلله زموږ څومره هم مشران دي، هغوی هم اوس هم کوششونه یې شروع کړي دي، مختلفو معتبر قوتونو سره په رابطې باندې دي د پاره د دې چې په دې سیمې کې امن راشي، په زرګري کې امن راشي، کهي قوم کې امن راشي، دغه شان په دړۍ کې امن راشي. الحمدلله یوې نتیجې ته رسېدلي دي او مذاکرات هم په خپل منځ کې شروع دي او موږ به همدغه دعا کوو څه د کومه بدامنۍ څه کومه راغلې ده دا په امن باندې بدله شي. زما عزتمند مسلمانانو، نن په پښتونخوا کې دغه ټوله په وینو باندې سره دی. تاسو دغه بار ملکونو کې څه څومره هم تاسو وګورئ، د غوښې ټوکړې څه کومې دي، د غوښې څه کومې دي، دا به تاسو صرف په دوکانونو کې به درته میلاو شي، هېڅکله هم په نورو ځایونو کې به درته میلاو نه شي. خو زمونږ دغه بدقسمتۍ ده، دغه پښتونخوا کې تاسو د غوښې ټوکړې وګورئ، دا به تاسو ته په سکولونو کې میلاو شي، دا به تاسو ته په مدرسو کې میلاو شي، دا به تاسو ته په سړکونو کې درته میلاو شي، او دغه به تاسو ته په بازارونو کې میلاو شي. څومره لوی ظلم شروع دی، د ظلم انتها شروع دی. عزتمندو مسلمانانو، موږ د ځناورې څه کوم دا غوښې دي هغه څه کوم حلال کړو، هغې ټوکړې ټوکړې مونږ کوو، او نن سبا کې د دې برعکس شوي ده چې څومره هم انسانان دي، بې ګناه مسلمانان دي، هغوی غوښې ټوکړې ټوکړې په سړکونو باندې پرتې دي. زما عزتمندو مسلمانانو، حالات خو تر دې پورې راغلي دي چې بېګا څه کومه واقعه وشوه زمونږ په خپلو لسونو، او دغه شان څومره هم مشران دي دغه ټول په دړۍ کې څه کله هم مونږ ورته ورسېدو په خپلو لسونو باندې هغه څه کوم انساني څه کوم غوښې ټوکړې دي هغه مونږ په خپلو لسونو باندې راغستې. دومره لوی ظلم شروع دی، د ظلم انتها شروع دی. عزتمندو مسلمانانو، په معاشرې کې دغه شان په سیمې کې د مسلمانانو د عام شهریو چې څومره هم خلک دي هغه بې ګناه وینه توی کېږي او پته هم نه لګي چې دغه وینه څه کومه دی دغه څوک توی کوي، بلکل بیخي ورک شي. مخکې زمانو کې څه کوم جنګونه کېدو، اسلام دپاره به جنګونه کېدو، هغه قاتل به معلوم و چې دغه مرتد کافر مشرک دی، اسلام د وجې نه د دې وینه توی شه. او نن سبا کې د مسلمانانو څه کومه وینه توی کېږي، عام بې ګناه خلق څه کومه وینه توی کېږي، علماو وینه توی کېږي، دغه شان نورو خلکو وینه توی کېږي. زما عزتمندو مسلمانانو، دوی پته نه لګي چې قاتل څوک دی، د وینه توی کوي دا څه مقصد دپاره کړي، د مقتول څه ګناه کړې ده، مقتول ګناه څه دی چې ته شهید کوي، ته بلا وجه ته شهید کوي، ته وینه توی کوي، هغه ګناه خو موږ ته وښیه دی څه ګناه کړې ده، دی خو تا سره ظلم نه کړی دی، دا خو یو عام شهري و چې ځان حفاظت دپاره خپل ژوند یې تېروړو،
او دغه شان په دنیا کې یو خپل ژوند دې تېرولو او ته لګې شي د دې قتل وکې د دې وینه توی کې. عزتمندو مسلمانانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی الله تبارک و تعالی دغه ټوله دنیا څخه ختم شي دی باندې الله تبارک و تعالی دومره نه خفه کیږي څومره یو عام مسلمان بے ګناه دغه وینه توی شي په دی باندې الله تبارک و تعالی ډیر زیات خفه کیږي او ډیر زیات تکلیف ورته راسي. زما عزتمندو مسلمانانو څومره لوی ظلمونه شروع دي د تیرو ورځو کې عظیم محدث زینت المحدثین حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب سدی 45 سال قوم ته خدمت ورکړو 45 سال دی واعظ و نصیحت وکړو 45 سال دی درس حدیث خلکو ته بیان کړل طلبه کرام ته بیان کړل په هزارو شاګردان په لکاو شاګردان په دې سیمه کې په دې معاشره کې هغه شیخ سے موجود دی دا دومره بدترین خلق دي هغه لوی شخصیت هم محفوظ پاتې نه کړو هغه لوی شخصیت هم هغه په دې ځای کې پرې نږدولو هغه لوی شخصیت هم وینه توی شوه هغه څه ګناه وه هغه صرف دغه ګناه وه دغه خلکو ته وعظ او نصیحت کولو دغه خلکو ته تعلیم بیانولو دغه خلکو ته دین بیانولو. زما عزتمندو مسلمانانو نن په معاشره کې امام نه ونیسه که امام وي که عالم وي که حافظ وي که قاری وي که شیخ الحدیث وي هغه محفوظ نه دی. زما عزتمندو مسلمانانو شیخ صاحب مونږ نه ډیر زیات خفه لاړ دی تاسو به ډیر داسې خلک ویست هغوی په سوشل میډیا باندې به د هغوی ډیر زیات تقریرونه وو او تاسو به بار بار ولیدو په ورونو کې به هم ولیدو دغه مونږ نه خفه لاړ دی دغه مونږ نه د پښتنو د لاسه هغه خفه لاړ دی پنجاب څه نه کړي دي سند څه نه کړي دي خو سره غسته په سوشل میډیا باندې اندغه پښتنو راغسته چا ور باندې خر په ټوله ګولو خر باندې کینولو خنزیر باندې کینولو مخې تک تورې کړی او بېهوده الفاظ د شیخ سے متعلق استعمال شوي دي صرف په څه وجه باندې صرف په دې وجه باندې دغه پاکستان تعریف کړی دی او د امریکې او د ایران څخه کوم جنګ بندي وشوړه کوم کردار څخه کوم د پاکستان ادا کړو کوم خلکو څخه کوم کردار ادا کړو هغه تعریف وکړو دا تعریف او خلکو یې راغستو ویلې پاکستان سره محبت کول دغه ظلم دی پاکستان سره به څوک محبت نه کوي څوک چې یو ځای کې پاتې کېږي یو ملک کې پاتې کېږي چې تا جان و مال محفوظ وي هغه ځای کې ته خپل ټیم تېروي خپل ژوند تېروي هغه ځای کې ته خپل کاروبار کوي هغه ځای کې ته درس و تدریس کوي هغه ځای کې ته واعظ و نصیحت کوي هغه ځای سره به ته محبت نه کوي خامخا به محبت کوي د ملک سره محبت کول دا خو ایمان حصہ دی خو صرف د ملک سره محبت کول تعریف وکړو خلکو راغستو چا راغستو همدغه پښتنو راغستو دومره زیات تذلیل وکړو دومره حد نه زیات تذلیل وکړو په سوشل میډیا باندې هغه ټاپ ټرینډ به جوړ شو ټاپ ټرینډ هر چا تشهیر کولو شیخ صاحب دغه کار صحیح نه کړی دی شیخ صاحب دغه کار صحیح نه کړی ولې صحیح نه کړی دی 45 سال دی درس و حدیث درس و تدریس وکړو هغه نه ته ښه پوهېږي که دغه خبره کړې ده څه مقصد دپاره کړې وي څه به ورکې لیدلې وي هغه به خبره کړې وي ته څوک یې زه ته راوځې او دغه خلاف خبره کوي چې دې ته دغه په کار نه وي. زما عزتمندو مسلمانانو دغه لوی لوی علما دغه زمونږ نه روان دي لوی لوی علما دغه شهیدان کیږي عام شهریش دغه شهیدان کیږي بے گناه خلق دغه شهیدان کیږي که نن مونږ ویښ نشو که نن مونږه سترګې ونه غړولې دغه نمبر بیا په مونږ باندې هم روان دی دغه منبر دغه په مونږ باندې دغه به هم بیا محفوظ نه وي
زمونږ څومره هم مشران دي، زمونږ څومره هم علما دي، هغه عزت او احترام کول پکار دي. نن که دغه سیمه محفوظه دی، دا زمونږ د مشرانو د وجې نه محفوظه دی. د هغوی د امن کوشش شروع کړی دی، هغوی هغه بدامني ختموي چې کومه بدامني راغلې ده. او نن ماسپښین نه بعد د به په ضلع هنګو په شهر کې، هنګو مین بازار کې د بدامنۍ څه کوم خلاف احتجاج به هم کیږي. د دوړۍ کې څه کوم بیګا کوم ظلم وشو، د شیخ صاحب باندې څه کوم ظلم وشو، دی نن ماسپښین بعد به احتجاج هم کیږي. داسې نه دی چې زمونږ مشران علما دغه خاموش دي. زمونږ علما څه کوم دي دا د امن خبره بار بار کړې ده، او زمونږ باندې دا اعتراض هم کیږي چې مولا په منبر باندې د امن خبره نه کوي، مولا دغه بدامنۍ خبره نه کوي، دغه د ظلم خلاف خبره نه کوي. نن د هغه خلک هم واوري چې څومره هم علما دي، دوی د امن متعلق خبره هم کړې ده، د بدامنۍ خلاف خبره هم کړې ده، د ظلم خلاف بار بار خبره شوې ده، خو تا اورېدلې نه ده. تی واوره، تی سرچ کا، غنه بعد به تا ته بیا پته ولګي. زما عزتمندو مسلمانانو، وخت هم پوره دی، موږ ټولو ته همدغه پکار دی چې زموږ د مشرانو علماو عزت او احترام وکړو، او داسې نه وي چې زموږ د یو عالم په شان کې ګستاخي وکړو. په سوشل میډیا باندې ډېر بدترین خلک به تاسو لیدلی وي چې د هغوی خلاف د علماو کوي، چې ته ورته لایک ورکړي، ته ورته کمنټ ورکړي، شاباس بهترین کار د کړی دی. داسې کسې موږ ونه کړو. د عالم خلاف خبره کسې موږ ونه کړو. د علماو خلاف چې کوم خلکو خبرې کړې دي هغو کې کسې موږ را نه شو. الله تبارک وتعالی هغو خلکو ته مهلت ورکړی دی. داسې نه دي چې هغوی پاتې کېږي، هېڅکله به هم هغوی پاتې کېږي نه. الله به ورنه انتقام اخلي، الله به په دې دنیا کې هم سزا ورکوي، هغې دنیا کې به هم سزا ورکوي. خو زه ټولو ته همدغه ګزارش کوم د خپلو مشرانو عزت وکړو، د علما کرامو عزت وکړو. چې کوم علما چې هم د امن متعلق خبره کوي د هغوی عزت او احترام وکړو، بلکې یو معمولي ادنا نه ادنا عالم ولې نه وي هغوی عزت او احترام وکړو، هغوی سره ښه ملاقات وکړو. په سوشل میډیا باندې څوک هم د علماو خلاف خبرې کوي، که موږ سره څه نشي کولی دفاع خو کولی شو، که دفاع نشي کولی خاموش خو پاتې شه. د هغوی ته خو کمنټ ونه کړو، د هغوی پوسټ خو موږ شیر نه کړو، لایک ورته هم ورنه کړو، تشهیر خو موږ دغه خبرې ونه کړو. موږ به انشاءالله په دې دنیا کې به هم الله کامیابی راکوي، هغې دنیا کې به هم کامیابی راکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله.